بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د اسم متمکن شپاړس قسمونه چې پای کې نه قسمه اعراب جاری کیږي هغه وې. تاسو د کتاب ته وګورئ دا فصلون چې کنه نو بدی کې منګه لګ اجرا کو د دې اصناف اجرا تاسو ته طریقه وخمه چې تاسو ځان کله هم څه کتاب ګورئ مطالعه کوئ یا تاسو ځان د قران مجید وای تلاوت کوئ یا احادیث مبارکه وای نو بدی کې به اسم متمکن اجرا مو دې څه لکه اول د ټول نمک فصلون دی فصلون نو فصلون تلاول وګورئ چې دا لفظ موجود دی که غیر موجود دی ها حضور باندې وای لفظ موجود ہے. لفظ موجود وقت قسمونه دي یو مفرد یو مرکب دا فصلون به مفرد دی که مرکب دی مفرد څه ته وای یو لفظ به معنی مندلال کوي او مفرد ته دویم نوم څه وای کلمه د کلمې څو قسمونه دي درې کم دي اسم فعل او حرف دلته دا اسم دی که فعل دی که حرف دی اسم دی د اسم علاماتونو په سره تنوین راغلی بیا موږ صرف د اسم یو تقسیم ولر د اسم ګډه شه تقسیمات دي لکه د معرفه نه کړه په اعتبار سره او د تذکیر دانش په اعتبار سره د تعدد په اعتبار سره او موږ صرف د یو د تغیر او عدم تغیر په اعتبار سره د اسم څو قسمونه دي د تغیر او عدم تغیر چې د کلمې اخر بدلیږي کنه بدلیږي څو قسمونه دي وا کم دي معرب او مبني سره دا فصل بګی شي معرب ده فصل څه نه معرب ده خالي وز دا معرب ده اسم متمکن ده او کفعل مضارع ده ګوره دغه دوه قسم دي کنه دا سم ورته وي معرب دوه قسم دي اسم متمکن ده او فعل مضارع ده نو دا اسم متمکن ده فصل بګی شي نه د اسم متمکن اول به موږ دې په تقسیم یو چې دا منصرف ده که غیر منصرف ده اسم متمکن په دوه قسم یو منصرف غیر منصرف نن سبق وو ان شاء الله بیا دا فصل به منصرف ته غیر منصرف ده منصرف ده د اسم متمکن منصرف 15 قسمونه دي یعنی دا یو قسم غیر منصرف به جوړه ده دا نور 15 قسمونه نو دا په دغه 14 قسمونو کې فصل څه شی ده مفرد منصرف صحیح په دې کې څوم نمبر اعراب چریږي الصنف الاول دا اوس په حالت رفع کې کې په نسب کې کې په جری کې ده څنګه دا غي حالت رفع بس سره راځي ٹھیک شو الاسم المعرب على نوعين الاسم ويا اسم ده ورے دس بموه الاسم لفظ موجود ہے مفرد ده اسم ده علامه بگے الف لام ده او د اسم متمکن په اقسامو کې مفرد منصرف صحیح ده دل دا مرفوع ده بضم لفظا مرفوع بضم لفظا المعرب دغه زوای المعرب ده یو ټکی وای بیا سا اغله المعرب الاول سره لفظ موجود ہے وای لفظ موجود ہے بیا نه لفظ موجود په ورس مفرد مرکب کوای مفرد ده سره بیا د مفرد په درې قسمونو کې اسم ده د اسم علاماتو کې بګه الف لام راغله ده بل وصف بل بګ شي نه نه د بل علامه بګه د اسم یو خو الف لام ده بلو صفات ده بل سره صفات ده وصف د اسم ما د اعراب او بنا په اعتبار سره معرب مبني کې راشي ده معرب ده سره معرب ده بیا د معرب په دوه قسمونه اسم متمکن غیر د معرب اسم متمکن او فعل مضارع کې اسم متمکن منصرف غیر منصرف کې منصرف ته او په اقسامو کې مفرد منصرف صحیح ده او په کوم حالت کې مرفوع بالضمه لفظا على لفظ ده لفظ موجود ہے مفرد ده مرکب ده مفرد ده او د اسم ده فعل ده حرف ده حرف نه پیژنم بل معنی ور کولو کې بل چاته محتاج وي ها دلګي دا د صد سره پاراغله دلګي دا علا د سره پاراغله د دوو اسمونو په منځ کې ربط پارا نوعین لفظ ده موجود ہے مفرد ده اسم ده علامات تسنیه بلا مجرور ده علامه فجر پر راغله کنه علامه فجر پر راغله معرب مبني کې
معرب. متمكن غير متمكن کے हाँ मुतमक्किन दे. मुनसरिफ गैर मुनसरिफ के मुनसरिफ थे. मुनसरिफ इसमें मुतमक्किन पाकसामों के ده مفرد منصرف جل مدرسي نوعين سره قرآن ولا تسنية حقيقية سوري ده معنوي ده تسنية حقيقية تسنية حقيقي كسوم نمبر عرب چليगी الصنف الخامس پورا تفصیل هو الصنف الخامس حالة رفعي الف سرا النسبة وجري يا مقام منصوب سرا دل كده نوعين على نوعين تسنية بكم حالت كده حالة جري کې دل كده مهندس هو مجرور بالياء ما قبل مفتوح لفظا مجرور بالياء ما قبل مفتوح هذا پوښ وي منصرف ويا لفظ موضوع مفرد اسم علامات تنوين معرب مبني اسم متمكن فعل مضارع اسم متمكن منصرف غير منصرف منصرف او اقسام حالت مرفوع بالضم لفظا مرفوع بالضم الصنف هو ما ليس فيه سببان ويا لفظ موضوع مفرد اسم دے بیا تسنیہ دا بیا اسم متمکن دے معرب نمک کے اسم متمکن نمک کے معرب اور اسم متمکن دے اقساموں کے منصرف تے تسنیہ دا تسنیہ پورن ہوا ہے تسنیہ حقیقی سوری معنوی تسنیہ حقیقی دا تسنیہ حقیقی دا او پکم حالت کی دے حالت رفع کی دا کم ویلو داغه حالت رفع پس سره نو موږ وایو چې مرفوع بالالف ما قبل مفتوح لفظا مرفوع بالالف او واحد ويا لفظ دے موضوع دے مفرد دے اسم دے تنوین دے بگے معرب دے اسم متمکن دے منصرف دے او مفرد منصرف صحیح دے دا اکثر چیزی کا نا دا مفرد منصرف صحیح راجی خواہ الفاظوں او صنف نمبر او اعراب مرفوع دے منصوب دے مجرور دے بضم بالفتحہ بالکسرہ بضم لفظا تقدیرا حقیقی حکمی من الاسباب اسباب وایا الاسباب لفظ دے موضوع دے مفرد دے اسم دے علاماتو کے جمع دا بلو الف لام پہ راغلے دے بیا مکہ معرب دے اسم متمکن دے منصرف دے منصرف اقساموں کے جمع مکسر منصرف دے اعراب نمبر الصنف الاول حالت کم حالت کی دے نمونگ بوائیو سنگا مجرور بالکسرہ لفظا مجرور بالکسرہ لفظا او دغه بیا به موږ تاسو پوښتنه کوو چې دا په حالت جری کې ولې دی ځکه چې مخکې ته من الاسباب التسعه و لفظ موضوع مفرد علامات پکې سری بلو تای مدوره په اخر کې راغله معرب مبنی کے متمکن فعل مضارع کے منصرف غیر منصرف کے اقسام کے مفرد منصرف صحیح سرے الحمدللہ مفرد منصرف صحیح اعراب نمبر اول مرفوع منصوب مجرور بالکسرہ بالفتحہ بالضمہ لفظا حقیقا لفظا تقدیرا نوجه چې پورا نوم څه شو مجرور بالکسرہ لفظا مفرد منصرف صحیح کزیدین وایا زیدین وایا لفظ دے موضوع دے مفرد دے یہ لگا تاسو په دې خبره اتره باندې پوه شئ وحکمه ان يدخله الحرکات حرکات وایا لفظ دے
مفرد دی اسم دی الف لام پر راغلی بل جمع ده بل اسم متمکن دی معرب دی منصرف دی جمع مؤنث دا اسم متمکن په اقسامو کې چیرې نه پیژنم جمع مؤنث سالم لکه اخره کې الف او تا سره راغلی وي زائد راځي حروف اصلي څه دي حارا کاف حارا کاف او الف تا پکې څه دي زائد دي الف تا پکې څه دي زائد دا جمع مؤنث سالم دی په جمع مؤنث سالم کې څوم نمبر اعراب چلیږي الصف الثاني او داغه اعراب تفسیر وای حالت رفعی څنګه راځي نسبی حالت رفعی ضمانت دی حالت نسبی فتح لفظ او حالت جری کسر لفظی دل لګي روز په کوم حالت کې لري حالت نومنګ وای مرفوع بالضمه لفظا جمع مؤنث سالم لکه پوښتنه به معنی الثلاثو لفظ دے موضوع دے مفرد دے اسم دے علامات اسم بگے الف لام دی بیا اسم متمکن غیر متمکن کے متمکن منصرف غیر منصرف کے اقسام دا متمکن کے مفرد دے منصرف دے صحیح دے مفرد دے منصرف دے سره صحیح نہ پیژنم کنه را نمبر اعراب الصف الاول په کوم حالت کې را مرفوع ده منصوب نو موږ وایو مرفوع بضمه لفظا واشه به معنی او مفرد منصرف صحیح یلکه تاسو په دې چرول باندې پوهیږئ دا ټول دا عربي نه دا عربي دا قرآن مجید او حدیثو دا د سیدا ویل غواړي دا خو صرف تاسو ګټه کې سبق زده کړئ سوټه کې ګټه کې یو موږ کلمې زده کړې دا او یو موږ اسم متمکن زده کړو دغه بل اخر سره دا ټول کتاب بتاو سو بتسو وای او دا ټول نه غواړه نه دا بتاو څه دي هر ټیم بتاو کتاب نه وی دا اول څنګه والا د اخر سره پورې بته پدری منډه کاړول شي چې یاد کوی کنه چې دا ورته سبق نه یاد وای کنه نو بیا به تاسو یو وخت راشي او سورۃ بعد چې تا ته بیا زما دا شکلم څړو بای چې مای نه کنه ته به جردا په اوس بیا به زمانه سبق ولی ځکه چې زبردان سبق او مطالبه سبق درځي نو حاضر بستا تر افشاد او مطالبه شاده درځي نو زبستانه مکه او مطالبه مکه درځي نو نو سره بار بار در سر نه اړول کېږي په دویم او په دریم او باندې غیر احساسي تور باندې سره شاده نه اړو د دې مطلب دا دی چې تاسو ته زور سبق یادي لکه په علم النحو چې تاسو یار یو خدای کتاب دی کنه کتاب کو لکه مطلب تاسو په وګورئ خبره خط پښونه علم النحو علم الصرف په دې کې دا خبره ده په علم البلاغت کې چې په دې کې دا د اولنې ورځې سبق د اخرنې ورځې سبق په شان نه یې کنه نته ځان مکړه ولګه ته نه پوهیږي به شي باندې باندې پوهیږي علم النحو چې ستا مضبوطیږي علم الصرف ته مضبوطیږي بلاغت مضبوطیږي دا یې لپاره دا خبره ضروری ده چې د اولې ورځې سبق او د سلمې ورځې سبق اول ورځ سبق د 50مې ورځ سبق دا وتا ته یو شان دی چې نو یاد ته جو بیا دا دیو چې نه دا ته سبق لګ لګ ویلېږي دا اوس بار بار اړول کېږي دا اوس لیکل کېږي په کتاب کې راته ویل کېږي مقصد صرف دا یو دی چې تاسو په سبق باندې پوه شئ تاسو ته یاد شي بار بار دا غي خلاصې بیانول کېږي دا اول سر نه پرون منګه دا اول سر نه شروع کړل ټول اخره پورې منګ ورسو چې بار بار بدا ویل کېږي په مخه مقصد دا دی چې تاسو نو زور سبق هېریږي نو تاسو زور سبق یادوي تاسو اس وزګار نه چې سبقونه تاسو یاد کړل کنه د سر نه شروع کړه د څه تاسو نه سوچ کې کنه د بدی شرمانی دیږي الکه اولنی فصل کې څه خبرې دي په دیم کې څه دي اسم متمکن اصناف د دې ځنه ته دا پوری سوچ کې د اسم متمکن اقسام ته اړول شي دمه د بنا ساون باندې وای الکه نه ساون باندې څه فائدہ ده ته ولګه اسم کول اول سره اول نه سوال کوم د اسم کو تاسو سره نام سوال کوم لګي کنه لګي نه فائدہ دي او د دې شي د ځان له ونه کړه نه کنه نو دا نه کیږي دا شي وایي به باندې نو قانون هیڅ ونه کوي نو بدی کال کې نه وټه ټیرا ده چې ځکه آینده کال بیا تاسو ته کافیه مزه درکې تاسو ته بشری جامع مزه درکې پای کې وځي دی بیا وځي هغه اوس موږ دلته کوو کنه د دې حالت رفی په ضمه سره ده نو دې حالت رفی په کسره سره ولري چې په فتح سره په ضمه سره ده موږ وایو په جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی تابع ده حالت جری ده نو بدی کې حالت جری ولې تابع ده حالت نسبی لګيږي دا وځي په بیان ده نو چې تعالی اصل چیز درته نو ته بوجه بیان کې اوس کته تاسو پروس کله یاد کړه مسکل ما تاسو بدی کې لګي وځي ویل ما دا اول نو شروع کړه چې ما دا پته وي تاسو غوښته سبق نه شي یاد وله ما ځم په نه غواړم
چیرې د اشتیت کې دغه پوره ده دې پوه شوي ها بسم الله الرحمن الرحیم وسنوي سبق فصل رابع د ویلو چې لکه ځواب پرې دغه کې مقدمه مخلاص کړه نو قسم اول د اسم په بیان کې بیا ولې لاولنې باب چې نو د اسم معرب په بیان کو نو اسم معرب دی وای چې پای کې وظیفه فصلونه بیانوم نو په لاولنې فصل کې د معرب تعریف کړو په دویم کې د معرب حکم بیان کړو په دریم کې د اسم معرب د اسم متمکن 14 قسمونه نه قسم اعراب دای بیان کو اوس په څلورم فصل کې د منصرف او غیر منصرف باس کوي اسم معرب یو قسم چې دا غیر منصرف ته کم چې موږ الصنف الثالث ویل او الذي ما تاسو ویلو چې غیر منصرف د تاسو ست تعریف زده کوي او بیا به نور وروسته سبق راځي د غیر منصرف نو هغه دا ده نو د اسم متمکن دا 14 قسمونه 15 قسمونه چې دا منصرف دي او یو قسم چې دا غیر منصرف تاسو درې ونه کې تاسو هم کې نه دا د اسم متمکن ټوټل څو قسمونه دي 14 قسمونه دي یو قسم پکې غیر منصرف دی او 15 قسمونه سری منصرف دي ما ته فکر ده کنده فکر غیر منصرف څه ته وایي منصرف دی ته ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعه اسانه خبره ده منصرف څه ته وایي چې بدی کې د اسباب 9 د اسباب 9 د اسباب منصر کوي د اسباب منصر نه بګي دوه سببونه نوي راغلي یا بګي یو داسې سبب چې قائم مقام د دوه سببین وي دا بګي هم نوي راغلي نو دې ته منصرف وي او غیر منصرف څه ته وي چې بدی کې دا راغلي چې بدی ما فيه سببان او واحد منها يقوم مقامه چې بدی کې دوه سببونه وي یا یو بګي داسې سبب وي چې قائم مقام د دوه سببونه دا پکې راغلي واښو باندې باندې منصرف او غیر منصرف منصرف څه ته وایي چې د اسباب منصر نه بګي دوه سببونه نوي راغلي یا یو داسې سبب چې قائم مقام د دوه سببونه دا بګي نه راغلي واښو او غیر منصرف چې پدې کې د اسباب منصر نه دوه سببونه راغلي وي یا یو داسې سبب چې قائم مقام د دوه سببونه دا بګي دا خبره ګرانه ده دا منصرف تعریف وره یو کس چې به زر تر پاسه زر منصرف څه ته وایي ها ممکن بل قسم غیر منصرف تعریف وکړي زر په منډه پاسې چې تاسو تکرار کیږي تاسو وګوره تکرار کوي یو ټکی وایي کنه نو بیا بل ملګری نه وروا ته وایي نو بده باندې وټوله لکانو بده کې برا شو ته دا بګینی راغلی دا وسی منصرف او چې غیر منصرف نو بیا کینا بل پاسه غیر منصرف غیر پاسه حساب تاسو یو بل سره مقابله کوئ ګور تاسو تمام وینم دي کنه چې مذهب کله کوي مذهب حاله کوي چې دا یو کس د خلې نه ویني ماتيږي ویني تر رواني زه دا پوښتنه کوم چې ضروري دا ولې ویني ابو چې دی بل له وینا مالي وو زکه یو چې نه ملي وو چې په مخه سبق لا پاسیو مال نمبر نه راکې زه کوم سبق نه راغلایم دې په مخه پاسې دې سبق نه نو مول دا خپل ماته کړه ته مو ماته نمبر پلي چې زه وګم بیا به مزه وکي اجه دې ستاسو ته تر مسلم کوی کنه ولا غوړه یو کس بووي بیا په دې به دابل وای بیا پرې زده دی بووي بیا به دابل وای یاد بنی شي تا وای منصرف وای ٹھیک ته ماشاءالله وای یو خبره مونږه د منصرف غیر منصرف تعریف زده کو کنه وای شابه زر وای د منصرف حکم دار چې بری باندې دریوانه حرکتونه سره د تنوین ناراضي به سره د تنوین ناراضي او بغیر منصرف باندې کسره او تنوین ناراضي په یو صورت کې راضي اب یا روس ان شاء الله را روان دي چې کله دا مضافي یا د اضافه شنو بیا راضي او دا غي وجه مونږه الته ان شاء الله سوره شو بیا وایو ها نو منصرف حکم سره چې بری باندې دریوانه حرکتونه سره د تنوین راتلی شي او بغیر منصرف باندې دریوانه حرکتونه یعنی کسره او تنوین په نشي راتلی اسباب منصرف اسباب 9 دا نه دي دا موږ په درې ساونو باندې وي آسان عدل وصف ثاني معرفه عجمه جمع عدل وصف ثاني معرفه عجمه جمع عدل وصف ثاني معرفه عجمه تاسو مو وای تاسو عدل وصف ثاني معرفه عجمه جمع عدل وصف ثاني معرفه عجمه جمع وای داش پکو
تدري تركيب وزن فعل ألف نون زائدتان 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 أسباب من صرف نهدي عدل وصف تانيث موعد أسباب من صرف نهدي عدل وصف تانيث معرفة جمع تركيب وزن فعل ألف نون زائدتان اسباب من صرفنا هذه عدل وصف تانيث معرفه وجمع جمع تركيب وزن فعل الف نون زائدتان عدل وصف تانيث معرفه وجمع جمع تركيب وزن فعل الف نون زائدتان اوس په منډه وای یو پاس یو اسباب من صرفنا هذه عدل وصف تانيث معرفه دغه وای بګي اسباب من صرفنا عدل وصف تانيث معرفه وجمع جمع ترکیب وزن فعل په یو ثانيه شی ویل نو په درې ثانو باندې درې درو اسباب من صرف عدل وصف تانيث معرفه وجمع جمع ترکیب وزن فعل چې دې لا ناس نه بل په منډه پاسي أسباب ولا صفر لهذا الوصف عليه فهو وجمع تركيب أسباب ولا صفر لهذا الوصف ٹھیک ہے ذا اور شاب ذروه جمع معرفه وجمع جمع تركيب وزن فعل جمع ترکیب وزن فعل ها ورځ منګه دا تلور خبره وکړه درې خبره وکړه یو منګه د منصرف غیر منصرف تعریف کو دویم منګه د منصرف غیر منصرف حکم وي او درې منګه اسباب منصرف یاد کړل صحیح شولا دغه په کتاب کو بیا زمت فصل الاسم المعرب على نوعين اسم معرب فقط اسمه منصرف او لا لغير وغير منصرف منصرف تعریف کړي وما ليس فيه سببان چای کی نوې په سببونه او واحد یا یو داسې سبب دا موصوف ده نو یو داسې سبب يقوم مقامهما من الاسباب التسعه چا قائم مقام د دووي د سنه د اسباب 9 اسباب 9 اسباب من صرف دي 9 څه ته وي کزید لگا مثال څه شو ده زید او دي دا ويسمى الاسم المتمكن او دي د اسم متمكن وي متمكن څه چې دا هر قسم اعراب لا دی وحكم وسه حکم د اسم منصرف حکم سره ايت قول الحركات الثلاث چې داخلي کې بری باندې سبي داخلي کې درېونه حرکتونه مع التنوين تقول لك تبع فعل رفعي کې جاءني رايت مررت بزيد تاسو په نه شو بری باندې کنه خالي وسه وغير منصرف غیر منصرف ستوي وهو ما فيه سببان چې بدی کې سوی نو سببونه راغلي او واحد منها یا یو دغنا ها يقوم مقامهما شاقه مقام دغوي منها کې هذا متى درجه ده اسباب 9 والاسباب 9 اسباب 9 كم دي العدل والوصف والتانيث عدل وصف تانيث ده معرفه وجمع جمع او ترکیب الف نون زائدتان او وزن فعل الګه پوه شو به باندې ها تبه چې تا خو ماته اول الف نون زائدتان وي او بیا دې راته سوې بیا دې راته وزن فعل وي موږ په پروس کله شي کړی جوجو به دې څوړېدل نو ترتیب نه شو بدلولای وذ غیر منصرف کوم وي وحكمه الا يدخله الكسره والتنوين چې په دې باندې به کسره او تنوین ويكون في موضع الجر مفتوحا ابدا او په حالت جری کې بدا غیر منصرف همیشه لپاره سوي مفتوح بوي تقول لكتب په حالت رفع کې جاءني احمد رايت مررت به احمد اما العدل وزدي زين اقوا د اسباب منصرف تفصیل شروع کړي نو الاسباب منصرف ته چې ذکر سودي عدل وصف تانیث معرفه او جمع ترکیب او فعل المنصرف پدې کې بمنګل اول عدل لفظي معنی بیا د عدل حقيقي د عدل تعریف د عدل اقسام د عدل اوزان دا بیانو د عدل په لغت کې په مختلف معنی سره راځي عدل په لغت کې په معنا په مختلف معنی باندې راځي او د دې عدل په لغت کې معنا دا اوړېدل راوړېدل خو چې کله د دې د سله بدلیږي نو د سلی په بدلیدو سره د عدل معنا هم بدلیږي سله مطلب یې د دې نه ورستو چې کم حرف جر راشي سله ورستو جملې ته وایي ورستو ټکی ته وایي د دې نه ورستو چې څه حرف جر بدلیږي د عدل معنا سره هم بدلیږي کله چې د دې په سله کې الهوي کله د دې په سله کې الهوي
نو بیا د عدل معنی دا مایل کېدل لکه د فلان عدل الیه لانکه هغه ته مایل شو د عدل معنی دا اوړېدل د عدل معنی سره اوړېدل او کله د دې لغوي معنی دا اوړېدل او دا معنی د سلی په بدلیدو باندې بدلیږي را بدلیږي چې کله د عدل په سله کې اله راشي نو بیا معنوي مایل کېدل لکه مثال دی فلان عدل الیه معنی دا پلان کې هغه ته مایل شو کله چې په سله کې عن راشي کله چې په سله کې عن راشي عن نو بیا د دې معنی اعراض کولی لکه ته فلان عدل عنه پلان کې دا هغه نه اعراض وکړو ورته په معنی موږ کله په سله کې اله راشي نو بیا د عدل معنوي مایل کېدل په سله کې عن راشي نو بیا معنوي اعراض کول او کله چې په سله کې من راشي من نو بیا معنوي لری کېدل دور ہونا لری کېدل لکه ته عدل الجمال من البعير عدل الجمال من البعير او کله چې وسیله کې بین راشي نو بیا با برابرۍ کولی لکه ته عدل الامير بين فلان وفلان امیر د پلانکی په میس کې عدل وکړو نو څلور معنی شوې مایل کېدل اعراض کول لری کېدل او برابرۍ کول وسو د دې عدل تعریف سره مخبل به کتاب کې لیکل لري تغیر اللفظ من صيغه الاصليه الى صيغه اخرى تغیر اللفظ ته دې تعریف خپل کې په کتاب کې ګورئ تغیر اللفظ من صيغته الاصليه الى صيغه اخرى تحقيقا او تقديرا چې دا بدلیدل دی او لفظ دی د خپل اصلي شکل نه بل شکل دا تحقیقا او که تقدیرا پوه شئ دا عدل تعریف موږ ته وکړو عدل دی ته وایي چې اسم خپل اصلي شکل پر خودلې وي بل شکل اختیار کړی وي او دا پدې کې صرفي قانون پکې نه وي صرفي قانون پکې نه وي دا بدلیدل که حقيقي وي او که تقديري وي که حقيقي او تقديري نو بدی کې د عدل قسمونو طرف ته اشاره وکړه چې عدل په دوه قسمه دي یو د عدل تحقيقي وي او د عدل تقديري وي یو د عدل تحقيقي او بل د عدل تقديري وي ترې پوه شئ عدل څه ته وایي د یوې کلمې نه د یو اسم نه د یو اسم یو خپل اصلي شکل پیری او بل شکل اختیار کی بل شکل ته دا اوړېدل دا تبدیلی که حقیقتا یو که تقدیرین وي نو دا عدل څو قسمونه شول اوس ګوره قال رکنه قال نو قال بعض القصو او قولون قالون بعض القصو قولون سو بعض القصو باعون بعض القصو نو وستري بيعون باعون یا دا قولنا قال دا قولنا قالون جوړ شوی دی خو په دې کې صرفي قانون دی بګي سره بګي یعنی موږ ویلي دي چې کله واو یا متعارفي ما قبل لري مفتوح او یا فاعل سره بدلیږي نو دا کې ته موږ عدل نشو ویلې عدل ما موږ دې ته وایو چې کله د یو شکل نه بل شکل جوړ شوی او صرفي قانون پکې نه وي پوه شئ به معنی عدل یو به نو دا عدل لغوي معنی موږ څو وکړلې سلور سو معنی موږ وکړلې نمبر 1 معنی سوا اور مایل کېدل نمبر 2 اعراض کول نمبر 3 لری کېدل او سلورم او اصطلاحي معنی موږ د عدل څو وکړل تغیر اللفظ من صيغه الاصليه الى صيغه اخرى چې د یو لفظ په اصلي شکل پیډي بل شکل اختیار کی بغیر د صرف قانون نه دا عدل دوه قسمونه دي عدل تحقیقی او عدل تقدیری ما ته وګورئ تاسو عدل تحقیقی او عدل تقدیری عدل تحقیقی دي ته وایي عدل تحقیقی دي ته وایي چې د صيغه خپل اصلي شکل په خودلې بل شکل اختیار کړي خو په دې باندې څه دلیل موجود وي په دې باندې څه دلیل موجود او عدل تقدیری دي ته وایي چې یو صيغه خپل اصلي شکل په خودلې بل شکل اختیار کړي خو په دې باندې څه دلیل نه موجود دلیل به د دې څه مثال دی د عدل تحقیقي لپاره مثال دی ثلاث او مثلث یا رباع ثلاث ما ته تاسو فکر کوئ کنه کوئ د دې په قران مجید کې الله پاک ویلي دي کنه چې څنګه آیت ده فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې تاسو د خځو سره نکاح کوئ چې څومره تاسو خوښي وي مثنى معنی ده دوه مثنى معنی څه دوه او دا ثلاثه معنی ده درې او دا
رباع معنا ده څلور اوس په دې کې لا واړه نه کوي اکثر بعد طالب علم هغه وې لکه ثلاث او مثلث د ثلاث او مثلث معنا ده درې درې نو بیا وایي چې لکه تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې دلته کې لفظ یو دی او معنی دوی نو انسان ځین کار نه کوي چې لکه ثلاث او مثلث خو دوه ټکي دي ثلاث او مثلث دوه ټکي نه دي ثلاث او مثلث دوه ټکي دي کنه او معنی دا درې درې نو دا یو درې د ثلاث معنا شو را بل درې د مثلث معنا شو دا خبره غلطه ده ځکه بیا وړ کوي کنه دا خبره غلطه ده په دې کې د ثلاث هم درې درې معنی دي د ثلاث معنا سره درې درې او د مثلث معنا سره درې درې پوه شو دې باندې وذکر الله پاک وای چې تاسو د دې شیعاګان وای کنه چې الله پاک وای چې بدوا نو دوا او سوشي او درې سوشي شپږو نو شپږو سلور سوشي لاسو او سلور اته نو سوشي او ته لسته دی به الله پاک وای قران ته ثابت درې سلور ها وذکر د دې مثنا چې کنه مثنا دا باسه په اسنان سره اثنان او دالو ثلاثه او داله اربعه پونه شو به باندې ها وسمه ما چې دا مسنا په اصل کې اثنان یو دوه او دا ثلاثه په اصل کې ثلاثه د دې شکل نه دا شکل جوړ شوی دی د دې شکل نه دا شکل جوړ شوی دی او په دې کې صرف قانون نشته اوس تا ته څنګه پته ولګیدا وای دلیل پیدا نه کنه چې لفظ دیو دی مسنا یو لفظ دی کنه معنی دا دوا نو په معنی کې تکرار دی په لفظ کې تکرار نو چې په معنی کې تکرار دی په لفظ کې تکرار نشته نو تکرار د معنا دلالت کوي په تکرار د لفظ باندې تکرار د معنی دلالت کوي په تکرار چې لفظ معنی دوی نو لفظ به هم صحیح دوه کوي دلته لفظ یو دی مسنا نو ما ته پته ول چې مسنا په خپل اصل نه لري بلکې دې اصل سره اسناد او ثلاث معنا دا درې سو معنا درې نو ځل کې په معنا کې تکرار دی او په لفظ کې تکرار نشته لفظ سره کم یو دی ثلاث سره نو ما ته پته ول چې ثلاث په خپل اصل نه لري بلکې د ثلاث اصل سره ثلاثه نو دا ګوره د یو شکل بل شکل جوړ شوی دی او قاعده به موجود ده کنه صرفه قاعده بګشته خو دلیل پېشته باندې خبره مانه دلیل پېشته خو شو نو موږ ثلاثو دا چې نه دا غیر منصرف ته ځکه یو په دې کې وصف پکيو او یو پکې چې دا عدل کما عدل تحقیق له وس عدل تقديري چې لکه د یو اصل نه د یو کلمې نه بل کلمه جوړ شي د یو شکل نه بل شکل جوړ شي خو په دې باندې سدس دلیل سره نه لکه دا عمر او ظفر لګره عمر او ظفر دا عمر او ظفر دا عربیات دا غیر منصرف استعمال صحیح استعمال غیر منصرف استعمال ودا غیر منصرف لپاره خدای اسباب مناسب نه خصوصا په پکاټي او په عمر او ظفر کې سب یو سبب د عالمیت وهم پکې نو او منګه چې وهم پکې نو او عربیان غیر منصرف استعمالي نو دې څه کې نه نشي چې په یو سبب سره دا غیر منصرف وګرځي وایي به باندې نو موږ په بل پکې نو بدی کې عدل تقديري فرض کړی دی صحیح په فرض کړی دی چې ودوي چې د عمر په اصل کې عامر او ظفر په اصل کې ول د عامر نه عمر او د ظافر نه ظفر څنګه جوړ شو وای بس پته نه لګي چې پته نه دلیل به نشته نو دا عدل تقديري دی چې د یو لفظ د یو اصل نه بل اصل جوړ شوی د یو شکل نه بل شکل جوړ شوی خو بری راوړې دوه باندې دلیل نه پرې خبره باندې پوښوي تاسو ها دلته په کتاب کې دا د دې لپاره مثال یو خدای ثلاث او مثلث لیکل لري یو اخرو او جمعو لیکل لري اخرو دا وایي ما ته وګورئ تاسو اخرو چې نه کنه دا وایي غیر منصرف دی یا دا جمعو چې دا غیر منصرف دی اخرو ولې غیر منصرف دی ځکه اخرو دا جمع ده دا اخرو جمع ده دا څه جمع ده دا څه جمع ده او اخرو اصل کې څنګه اخر سو بروزن افعل او افعل جنان دا اسم تفضیل ده افعل سره او اسم تفضیل تاسو په فروز کالوین دي څنګه ان شاء الله بیا وای چې اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي کمی سره په مين سره الف لام سره او په اضافت سره په الف لام سره په اضافت سره او په مين سره دلته کې چې اخرو ته موږ وکړو د اخرو ته ها نو دا خو نه
په دغه سره شوی دی په مين پکې شته نه پکې اضافت شته نه پکې الف لام شته نو موږ د پته ولګیدا چې دا اخرو په خپل اصل باندې نه لري بلکې دا یا په اصل کې اخرو منه یا الاخرو او یا چې نه دا اخر القوم پوه شو به باندې بل مثال لیکل جمعو صحیح لیکل جمعو جمع جمعاء ده څه جمع ده جمعاء او جمعاء دا تثنیه دا تانیث ده اجمعو جمعو دا جمع ده دسو دا اجمعو دا جمعاء دا جمعاء جمع ده څه جمع ده جمعاء او جمعاء مؤنث ده چاره دا اجمعو او تاسو فعلا صفتی او افعال صفتی او تفضیلی د یوسر قاعدین مخکې تاسو قاعده څنګه بل تعلیم صرف کې نه و وما مناسب تیرو تاسو دا کاپی نه تاسو لیکلی وکړه تاسو یا یو دا خبره نو الله کې تاسو دا ویلو چې افعال فعلا او افعال بدري قسمه له افعال تفضیلی افعال صفتی او افعال اسمی او بیا دا ویلو فعلا بدري قسمه له فعلا او صفتی او ویلو کنه ویلو دا خبره کنه اوس الله کې تاسو باندې دا خبره کړی دا چې افعال ته نه دا قالین وي د دوه قالونه چې دا فعلاو کله افعل صفتی مؤنث وي دا فعلاو کله افعل صفتی مؤنث وي نو دا بیا پکار وا چې په وزن د فعلون نغلي وزن د سره غلي د فعلون نغلي او دا جمعه په وزن د فعلون دی او کله افعل اسمی وي اسم ذاتی وي نو بیا دې هغه جمع پکار چې د فعلا او د فعلاوات په وزن نغلي لکه صحرا د صحرانا صحارا او صحراوات وایي مې باندې نو دلته دا جمعو نه خو د جمعون په وزن نغلي او نه جمعاء او نه جمعاء راغلي لهذا دا خپل اصل باندې اله کو شو به باندې خپل اصل باندې دلیل به موجود دی کنه چې دلیل به موجود نه کوم عادل وي عادل تحقیقي وسو غریته ها اما العدل وهر شيء عدل له فهو تغيير اللفظ دا بدلیدل لفظ دی من صيغه الاصليه دا خپل اصلي شکل لا صيغه شکل دوی هيئت دوی الى صيغه اخرى بلتا تحقیقا او تقدیرا یعنی کدا اوریدل تحقیقی او کدا سوي تقدیری نو بدی کې د عادل غدبو قسمونو طرفته اشاره وشو ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا او دا عدل د وزن فعل سره د سره جمع کیږي نو عدل د وزن فعل سره نه جمع کیږي ځکه د فعل خپل اوزان دي د عدل خپل اوزان دي د عدل شپږ اوزان دي دی کتاب کې لاندې د حاشیه کې لیکلي دي دا لاولنې نه لاولنې مو دي 1 نمبر اشیره لکه شپږ اوزان دي فعال لك ثلاث ولدو مفعل لك مثلث فعل لك عمر اخر فاعل لك امس او فاعل لك ساحر او فعال لك قطوام لك پوښوي عدل دوی عدل د وزن فعل سره نه جمع کیږي ولې ځکه د عدل لپاره خپل شپږ اوزان مقرر دي چې عدل ویني او په دې شپږ اوزان باندې راځي او په دې کې یو وزن هم د فعل بشان دي نه دا د فعل سره نه جمع کیږي ويجتمع مع العالميه او جمع کیږي په دا سره د عالمیت سره لکه عمر او جفر ومع الوصف او د وصف سره جمع کیږي لکه ثلاث مثلث او اخر جمع نشوي پوها ها ثلاث په اصل کې څنګه او مثلث هم په اصل کې څنګه ثلاثه او اخر دا تسنیه سره دا مؤنث سره اخر دا جمع د اخرى دا جمع سره اخرى او اخرى مؤنث د اخرو ده اخرى مؤنث سره د اخرو ده او اخرو اسم تفضیل ده او اسم تفضیل استعمال په دریو طریقو کې په طریقې سره کیږي فمن سره په اضافت سره په الف لام سره او دلته به یو سره نه راشي نو موږ د پته ولګی چې دا په خپل اصل باندې نه ده الګه پوښښ دې باندې بلکې دا دقیقه معدول لراوړي د شوی دی الګه پوښوي ها نو ګورنن سبق کې موږ څه سوې موږ د منصرف غیر منصرف تعریفات وې د هغه احکامات وې اسباب منصر وې د عدل لفظي او اصطلاحي معنی وکړه د عدل په قسمونه موږ وې او موږ د دې کې په مثالونو کې خبر وکړه د عدل اوزان وې ٹھیک شو لا یاد بشي ها لیکل څو دا ټول لیکلو دی کنه دا بولی کې کنه ویم نه تا ها دا تاسو په بدايه باندې کیږي دا